د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنائی جنازه اوس کېدو واله ده. 4 میاشتې مخکې د امریکا ډونالډ ټرمپ ټارګټ کړی او 4 میاشتې مخکې د وفات شوی دی. د جنازه یا د خاورو له تر اوسه پورې نه دی سپارلی شوی. ولې د ایران حکومت تر اوسه پورې دی ساتلی او په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو کوم ځای کې یې ساتلی او اوس د آیت الله خامنائی جنازه به څنګه د دنیا یوه غټه جنازه وي نو په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. د آیت الله خامنائی حوالې سره د ایران چې کوم عوام دي د هغې هم رد عمل راغلی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ډېر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو کې. ویډیو خپله هم مکمل اوګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوي. تاسو له یاد شي 4 میاشتې مخکې تقریبا امریکا او اسرائیل ایران ټارګټ کړی چې په ایران په داسې ځای باندې اټیک کړی چې په هغه ځای کې د ایران های آفیشلز ممبرز ناستو چې پکې آیت الله خامنائی هم او په دغه حمله کې هغه شهید شو. جی 4 میاشتې د هغه لاش په برفخانه کې سردخانه کې پروت و. ورسره د آیت الله خامنائی د کور نور هم څه ممبرز وو چې هغوی هم شهیدان شوي. نو د ټولو لاشونه په دغه سردخانه کې پراتو 4 میاشتو. داسې 4 میاشتې د ایران حکومت په دې وجه باندې د آیت الله خامنائی جنازه نه کوله خورلی په دې وجه نه سپارلو چې په ایران کې حالات سازګار نو. د ناسازګار حالات په وجه باندې ایران د جنازه نشوه کولی. وجه دا وه چې دا یو سپریم لیډر یو داسې لیډر چې په دنیا کې یو غټ نوم صرف په ایران کې نه او د جنازې له به ډېر خلک راتلل او یو جنازه چې کومه وه دا به یو ډېر ګڼ شمېر کې به دې له خلک راتلل او حالات داسې وو چې ایران یریدو چې چېرته دوباره اټیک ونشي په دغه جنازه باندې یا د آیت الله خامنائی خدای مکړه د لاش بې حرمتي ونشي یا داسې نور زمونږ نور نقصان را نه کړي. نو په دې وجه باندې د نقصان نه بچ کېدو په وجه باندې د ایران حکومت 4 میاشتې د آیت الله خامنائی لاش په سردخانه کې ایښلی او جنازه نه کوله. اوس په د آیت الله خامنائی د لاش د جنازه په 2 ملکونو کې د 5 ښارونو باندې راتېرېږي. نو ښکاره خبره ده چې د 2 ملکونو د 5 ښارونو های آفیشلز او کم عام عوام دی به هم په دغه جنازه کې شرکت کوي. په زرګونو خلک په د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی په دغه جنازه کې شریک کیږي. جی بل طرف ته د ایران چې کوم عوام دی هغوی اوس هم د خپلې غصې اظهار کړی دی. د ایران عوامو پرون هم د خپل لیډر د جنازې نه مخکې یو احتجاج غونډې کړی دی چې په هغې کې د ډونالډ ټرمپ تصویران هغوی نیولي او په هغې باندې کراس هم راښکلی او دا یې هم ویلي چې موږ به د خپل انتقام چې کوم دی د آیت الله خامنائی انتقام به موږ د ډونالډ ټرمپ نه اخلو. د ډونالډ ټرمپ نه به موږ دا بدله ضرور اخلو. د ایران عوام چې کوم دی خپل لیډر سره آیت الله خامنائی سره ډېره زیاته مینه لرله ځکه دا یو داسې لیډر و چې د په دنیا کې چرچې کېدی. لکه څنګه چې د پاکستان عمران خان یو غټ لیډر دی نو داسې د ایران غټ لیډر چې کوم چې د کم لیډر مقبولیت سیوا او هغه آیت الله خامنائی و. او دا یو داسې لیډر و چې د امریکې مخې له نه جوکاوېدو د امریکې مخې له د خپل هار نه منلو. نو په دې وجه باندې د سره داسې قسم رویه هم وشوه. خیر دا اپډیټس دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.